حدیث مبارک کے راضی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منوره ته تشریف وروړو. ولهم یومان یلعبون فیهما، د مدینه خلکو یو دوه ورځې خاص کړي وي، پاغې کې باغوي لوبې ټوکې کولې، خوشحالي به کوله. د خوشحالۍ دپاره په کال کې دغه ورځې هغوی خاص کړي وي. نبی علیہ السلام وفرمایل ما هذان الیومان، دا دوه ورځې د څه دي چې د مدینې خلک به دې کې ډېره زیاته خوشحالي کوي او لوبې ټوکې کوي، مزې چرچې کوي. دا دوه ورځې د څه دي؟ نو صحابه او عرض کو كنا نلعب فيهما في الجاهلیت، د جاهلیت په دور کې به مونږه به دې دوه ورځو کې لوبې کولې، خوشحالي به هم کوله، کانا پینا به هم کوله. نو هغه یو رسم جاری دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منها، چې رب ذوالجلال د دې دوه ورځو په بدل کې تاسو ته د دې نه بهترین ورځ د خوشحالۍ درکړي. یوم الاضحى و یوم الفطر، یو د غټه ورځ غټ اختر ورځ، یو د وړوکي اختر ورځ. نو يهود او نصاراو با پکال کې دوه ورځې د سوي چې خوشحالي به مناوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مبعوث شو مدینه منوره ته رالو، نو موږ تاسو د پاره د هغه يهودو په مقابل کې دوه ورځې غوړه کړې چې بده کې به تاسو کل عام کانا پینا خوشحالي کوي، خوشحالي به مناوي، یو بل ته به مبارکباد ورکوي. هغه یو د غټ اختر ورځ، یو د وړوکي اختر ورځ. نو دینه معلومه ده شو چې په اسلام کې صرف دوه اخترونه جایز دي، یو د غټ اختر ورځ، یو د وړوکي اختر. د دین علاوه په اسلام کې بل اختر نشته. زمون په دې ملک کې د عید میلاد النبی په نوم باندې یو مستقل اختر مناويږي، حالانکه په قران او حدیث کې نه په صحابو کې، نه په تابعینو کې، نه په تبع تابعینو کې د دغه سم مثال موجود دی او نه سه نظیر موجود دی. اس قسم وجود نه بعد کې څه خلق را له دې وجود ورکو چې هر قوم راځي د خپل پیغمبر خوشحالي مناوي په ورځ کې. نو تاسو هم لہذا د عید میلاد النبی په ورځ باندې د خپل نبی په پیدایش باندې خوشحالي مناوي. نو د عید میلاد النبی په دغه طریقه وجود کې راوستو، حالانکه شریعت دوه اخترونه جایز کړی دي، یو د غټ اختر، یو وړوکی اختر. دین علاوه په شریعت کې بل اختر جایز نه دی. د خوشحالي هم دکا ورځ دی د موږ تاسو چې نن سبا بسر کوو.